مولانا سلمان صاحب هغه انسان دی چې د دې سره زمونږ ګاونډي په خپله ما ابزرو کړی دی، یو تصویر یې ورسره ایستی او روزانه یې شیر کوي د ډېرې مینې نه د خپل اکاونټ نه. سلامونه ملګرو، دا واورئ ښه، دی هم په مولانا سلمان صاحب باندې تنقید کې کوم الفاظ استعمال کړي دي. رحمت الله وبرکاته. زما دا خبرې به لږې ترخي خو انشاءالله چې پیدمنې وي، ځکه دا مخکې دا کس چې کوم دی را مولانا و، بیا دې نه پس مفتی شو، اوس ډاکټر شو. ډاکټر معنا دا چې بس دی بس د دین په هر څیز پوهېږي که نه، او اوس د پی ایچ ډي وکړه دی کې په هر څیز پوهېږي. نو دی کله اوس راشي نو خلکو ته صرف وخاندي صرف وخاندي که نه. بله دا خبره ده چې دا کمې کوېسچنې دا تاسو ته پاڼه ښکاري چې یو کس سوال کړی دی، یو دا چې کوم دی نو دا تپوس کوي، دا اصل کې دلته څوک ناست نه وي چې دی داسې مکی صاحب ناست دی او خلک چیټونه ورلیږي او د نه خلک پوښتنې کوي چې یاره دا کار دا خپله د کور کې دا چیټونه لیکي، دا سوالونه ځان ته خپله لیکي او بیا یې راوړي او هلته کې مسجد کې ناست. دا ما خپله هلته لیدلی د مسجد کې ناست اعلان دی او ځان ته موبایل لګولی لکه څرنګې چې مونږ لګولی، همداسې ځان ته موبایل لګولی و، داسې پکې هم وګوري او داسې پکې هم وګوري که نه، لکه دته چې دا ټول بازار دته ناست. نو دی اصل کې مسله بلیدلې د مسجد کې ناست اعلان دی او ځان ته موبایل په سپینه ګیره او په دونه غټ پټکي سره دروغ ویل. مولانا سلمان صاحب هغه انسان دی چې د دې سره زمونږ ګاونډي په خپله ما ابزرو کړی دی، یو تصویر یې ورسره ایستی او روزانه یې شیر کوي د ډېرې مینې نه د خپل اکاونټ نه. دا هغه انسان دی چې خلک ورسره فکچرز هم وباسي او دومره په شوق سره شیر کوي ډیلي که نه چې دا زه تا ته ویلی نه شم. او د ده دې دروغو ته وایي دی یوازې ناسي ظالمه د اصلاح په ځای ته نفرت خورئ، نفرت. او یقینا تو انتهایی ذمه دار د دې نوي کول د نفرت په انکریزمنټ کې خپل رای ضرور منشن کوي، د ده د بیان څونه متاثره او بیا د دود دین